بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 6 دی او الفصل الثاني شروع دی. دا مقدمه ده. په مقدمه کې 3 فصلونه دي. نو دا زموږ دویم فصل شروع دی. نن به موږ د فعل بحث کوو. دې نه مخکې درس کې موږ د اسم تعریف کړو او د اسم علامات هم ویلو. نن به انشاءالله موږ د فعل تعریف کوو او د فعل علامات به وایو. نو کم چې د اسم علاماتو کنه نو هغه علامتونه به په فعل کې نه وي. کم چې د فعل علامات دي نو دا به په اسم کې نه وي. د هر یو ځان له خپل خپل علامتونه او نښې دي. نو نن موږ وایو حد الفعل. حد تعریف ته وایي تعریف او فعل ته وایي. نو حد مضاف دی، الفعل مضاف الیه دی. اول به موږ د مضاف الیه ترجمه کوو، وروسته به د مضاف ترجمه کوو. نو حد الفعل د فعل تعریف، حد الفعل د فعل تعریف. کلمتون داسې کلمه ده. دا کلمتون نکره دی نو ځکه موږ د دې سره داسې لیکو. داسې کلمه ده تدل او یادو ساتئ کله چې یو نکره اسم وي کنه او د نکره اسم نه وروسته فعل راشي نو دا د فعل چې څومره دغه د جمله ده، جمله فعلیه چې څومره جوړه شي د هغې سره کم فاعل وي، کم مفعول وي، ورسره کم متعلقات وي ورسره، نو هغه ټول چې راجمع شي نو د فعل سره دا د جمله فعلیه جوړه شي. نو دا پوره جمله فعلیه به دا د نکره اسم دپاره صفت جوړیږي. دا نکره اسم به ولا موصوف شي او دا ټول جمله فعلیه چې ده دا به ولا صفت جوړیږي. نو کلمتون نکره دی، دا موصوف دی او تدل على معنى في نفسها دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى. دې ځای پورې بلکې د دې ځای پورې که ضرب یضرب اضرب، د دې ځای پورې دا ټوله د تدل نه واخله تر د اخره پورې اضرب پورې دا ټوله جمله فعلیه د کلمتون دپاره موصوف شو او دا موصوف صفت بیا د حد الفعل دپاره خبر شو. نو نن مونږ وایو حد الفعل دا مبتدا شو او کلمتون سره د خپل صفت سره د تدل على معنى في نفسها دلاله مقترنه بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب. د دې سره دا ټوله چې دا د کلمتون صفت شو او کلمتون موصوف ته دا صفت سره دا د حد الفعل مبتدا لپاره خبر جوړیږي. ٹھیک شو جی. نو حد الفعل د فعل تعریف کلمتون داسې کلمه ده، دا فعل داسې کلمه ده تدلو چې دلالت کوي. تدلو کې هو ضمیر دی، هغه د فعل راجع دی یا د کلمه کې د تدلو کې بیا هي ضمیر دی، هي ضمیر هغه بیا د کلمتون ته راجع دی. په تدلو کې کوم هي ضمیر دی را تدلو د واحد مؤنث غایب صيغه ده د فعل مضارع. تدلو دی کې هي ضمیر دی کلمتون ته راجع دی، فعل ته نه دی راجع بلکې کلمتون ته راجع دی. نو کلمتون داسې کلمه ده. حد الفعل د فعل تعریف کلمتون داسې کلمه ده تدلو چې دلالت کوي، چې دا کلمه دلالت کوي علی معنی ده په معنی ده یو داسې معنی. دا نکره دی، ګوره معنی نکره دی نو ځکه مونږ د دې ترجمه کوو داسې معنی، په یو داسې معنی باندې دلالت کوي. تدلو چې دلالت کوي علی معنی په یو داسې معنی، علی معنی په یو داسې معنی فی نفسها. دا فی نفسها چې کوم ځای کې مرضی هغه اصل کې وي بنفسها، بذات خود، پخپله. موږ پښتو کې وایو پخپله، اردو کې وایي بذات خود. ٹھیک شو. نو فی نفسها بذات خود یا پخپله. ٹھیک شو. نو کلمتون داسې کلمه ده. حد الفعل د فعل تعریف کلمتون داسې کلمه ده تدل چې دلالت کوي علی معنی په یو داسې معنی فی نفسها بذات خود، پخپله. دلالتن داسې دلالت، دا دلالتن بیا نکره دی نو موږ به دې سره لګو داسې دلالت مقترنتن چې ملوي بزمان ذلک المعنی. نو ذلک معنی نه هغه او معنی ته وایي معنی. نو هغه معنی زمانی سره بزمانی سره چې دا با معنی دا با ده کنه د دې معنی د سره او زمانی ته وایي. یعنی 3 زمانی دي، ماضی، حال او مستقبل. دا 3 زمانی دي. نو دا وایي چې فعل یو داسې کلمه ده چې هغه خپله معنی په خپله ورکوي، یعنی د هغې په معنی په خپله سړی پوهېږي.
ټیک شو خو د دریو زمانو نه به ورسره یو زمانه شامله وي یا به ورسره ماضي وي یا به ورسره حال وي یا به ورسره مستقبل وي نو دلته اوس موږ ته وایي دلالتا مقترنه داسې دلالت چې میلاو وي چې دا دلالت میلاو وي بزمان ذلک المعنى هغه معنا زمانې سره چې هغه معنا زمانې سره میلاو وي نو داسې دلالت چې هغه معنا زمانې سره میلاو وي ٹھیک شو که ضربه لکه ضربه کې دا ماضی معنا ده ماضی د سره د دې معنی سره ماضی میلاو ده ٹھیک شو او یضربو د سره حال او مستقبل دواړه میلاو دي یا به دا د حال معنا ورکوي یا به د مستقبل معنا ورکوي دواړه معنی په یو ځای نه ورکوي یضربو چې د حال معنی ته اخلي بیا به د دې صرف معنی وي چې هغه وخل کوي اوس موجوده وخت کې وخل کوي او کنه د مستقبل معنی ته اخلي نو بیا به د دې معنی کې یضربو هغه به وخل کوي اوس نه کوي بلکې راتلونکي وخت کې به کوي او اضرب چې دا صرف د مستقبل سره خاص دی د دې معنی را هغه وخل وکا ته وخل وکا ٹھیک شو نو دا وخل چې ما وخل کړی نه دي نو زه چې ته ماته حکم وکړي چې وخل وکړه نو زه به اوس بیا د هغې نه پس وخل کوم نو چې اوس وخل کوم نو دغې ته مستقبل وایي نو ضربه کې د ضربه معنا ده هغه وخل وکړل نو دا کار تیر شوی دی او یضرب معنا ده هغه وخل کوي نو دا د حال معنا شوه او یا به د دې معنو کې هغه به وخل وکي نو دا د مستقبل معنا شوه او اضرب معنا ده ته وخل وکړه نو دا هم د مستقبل سره خاص دی ټیک شو جی نو موږ ته دغه وایي چې د حد الفعل کې یعنی د فعل تعریف راته داسې کوي کلمتون چې دا فعل داسې کلمه ده تدل چې دا دلالت کوي علی معنی په یو داسې معنا فی نفسها چې د هغې په ذات کې وي فی نفسها معنا چې د هغې په ذات کې وي لفظي ترجمه یې داسې راځي موږ وایو چې داسې معنا پخپله داسې دلالت کوي چې هغه د هغې معنی سره میلو وي هغې معنی سره زمانه میلو وي د هغې معنی سره زمانه میلو وي لکه ضربه یضربو اضرب نو بیا واورئ حد الفعل د فعل تعریف کلمتون دا فعل داسې کلمه ده تدل چې دلالت کوي علی معنی په یو داسې معنا فی نفسها چې د هغې په ذات کې وي چې د هغې په دې ذات کې ذاتي خپله معنی وي دلالتا مقترنه داسې دلالت چې میلو وي بزمان ذلک المعنی د هغې معنی سره زمانه که ضربه لکه ضربه یضربو اضرب نو ضربه معنا هغه وخل وکړه د سره ماضي میلاو ده د دې معنی سره او یضرب معنا هغه وخل کوي نو د سره حال او مستقبل دواړه معنا ته د دې اخیستی شي نو که ته د دې معنو کې هغه وخل کوي نو دا موجوده زمانه شو حال شو او که ته وایې چې نه هغه به وخل وکړي نو دا بیا د مستقبل معنا شوه او اضرب دا د امر صیغه ده نو په امر کې همیشه د مستقبل امر کیږي راتلونکي وخت کې د یو کار حکم کیږي نو دغه موږ سره د دې فعل تعریف شو فعل یو داسې کلمه ده چې خپله معنا په خپله ورکوي خپله معنا په خپله وکوي لکه د هغې معنا په خپله معلومیږي چې ته ووایې ضربه نو د ضربه معنا په خپله معلومه شوه ٹھیک شو خو په هغې کې شرط دا دی چې دې سره به زمانه میلو وي او د فعل تعریف هم همدغه شانتې دی خو هغې کې زمانه میلو نه وي اسم یو داسې کلمه ده چې په خپله معنا یعنی خپله معنا په خپله ورکوي خو د دریو زمانو نه پکې یوه زمانه میلو نه وي نه پکې ماضي وي نه پکې حال وي نه پکې مستقبل وي دا درې واړه زمانې پکې نه وي ٹھیک شوه نو دې نه معلومه شوه چې زمانې هم دلته کې درې دي دې نه مخکې مونږ په علم الصرف اولین کې ویلي چې یاره زمانې درې دي او علم النحو والا زمانې څلور دي ماضی حال مستقبل او یعنی مستقبل کې حال کې اوس یو حال یو مستقبل دی او یو چې دی امر دی او یو نهی ده ٹھیک شو امر او نهی دلته کې د امر او نهی دواړه یو معنی واغسته مستقبل نو امر کې د یو کار کولو حکم وي او په نهی کې د یو کار کولو حکم وي اوس مخکې وایو وعلامة الفعل اصل کې داسې وعلامة الفعل او د فعل علامتونه نو د فعل په ځای باندې دلته ها ضمیر راوړو نو اوس مونږ وایو وعلامته او د هغه علامتونه د هغې علامتونه نښې ان یصح الاخبار به ان یصح معنا چې صحیح کېدل اخبار معنا مخبر یا مسند
اخبار به معنا دا چې د دې په ذریعه سره خبر ورکول صحیح کیږي یعنی د فعل په ذریعه مونږ د یو څیز خبر ورکو لکه مونږ وایو نصر حامد نو دا حامد چې دا مسند الیه دی او دا نصره چې دا دغه دی مسند دی یا مخبر به دی یا دې ته اخبار به وایو یا محکوم به ورته وایو ٹھیک شو نو دا حامد پکې دغه مخبر عنه شو لکه مسند الیه شو حامد پکې مخبر عنه شو یعنی مخبر علی مخبر عنه شو مخبر عنه او دا نصره چې دا پکې مخبر به شو اخبار به شو مخبر به ورته وایو مسند ورته وایو او ورته مونږه محکوم به وایو ٹھیک شو نو ګورئ فعل چې دی هغه به اخبار به کیږي او اخبار عنه نشي کېدی اخبار عنه نشي کېدی اخبار به څه ته وایي مسند ته وایي نو فعل صرف مسندي او اسم چې دی هغه مسندم وي او مسند الیه وي یعنی فعل چې دی هغه اخبار عنه هم جوړیږي او اخبار به هم جوړیږي اخبار عنه هم جوړیږي اخبار به هم جوړیږي لکه زید قائم زید دا اخبار عنه شو او قائم دا ورله اخبار به شو زید اخبار عنه او قائم اخبار به ٹھیک شو لکه مونږ ورته بیا آسان وایو زید دا مسند الیه شو او قائم مسند شو نو دی مسند ته اخبار به وای او مسند الیه ته اخبار عنه وای نو دا فعل چې دا اخبار به د صحیح کېدل لکه د اخبار به کېدل صحیح دی او لا عنه معنا دا چې اخبار عنه نه صحیح کېږي ٹھیک شو مطلب دا چې دا فعل خو اخبار به کېږي خو اخبار عنه نشي کېدی ٹھیک شو اخبار عنه نشي کېدی دا اخبار عنه صرف د اسم خاص سره چې اسم دی کنه هغه اخبار عنه هم جوړیږي او اخبار به هم جوړیږي دواړه جوړیږي فعل صرف اخبار به جوړیږي او حرف چې دی هغه نه اخبار به جوړیږي او نه اخبار عنه جوړیږي ٹھیک شو نو ان يصح الاخبار دا ان لفظي معنی مونږ کو چې او يصح معنا دا يصح معنا صحیح کیږي نو ان د وجنه دا يصح فعل مضارع چې دا هغه باندې نسب راغی يصح راغی دا د ان د وجنه راغی نو دا به مونږ وایو ان يصح نو دا ان چې کنه ان دا په فعل مضارع نمخ کې لګيږي مونږ ورته علمي انداز کې وایو په فعل مضارع داخل شو نو دا ان چې دلته په فعل مضارع داخل شوی دی او فعل مضارع له نسب ورکوي ګوره زبر ولا ورکړي نسب ولا ورکړي او د دې معنی مصدر ته اړای د دې یصح معنی د صحیح کیږي خو چې کله د دې مخکې انو لګي نو بیا به موږ د دې معنی کو صحیح کېدل نو ان یصح صحیح کېدل الاخبار به ان یصح معنی د هغه صحیح کېدل الاخبار به اخبار به یعنی مسند یا محکوم به ٹھیک شو یا ورته مخبر به وایو اخبار به ته مخبر به وای محکوم به ورته وای او مسند ورته وای لکه ګوره زمونږ داسې وایو ضربه زید نو ګوره دا ضربه پکې فعل دی دا زید ور سره فاعل دی نو دا فاعل همیشه اسم وي نو زید چې دا به موږ سره اخبار به جوړ شي اخبار به شو او دی اخبار به ته محکوم به وایي ورته وایي دی ضربه فعل ته مسندم وایي ٹھیک شو او دا زید چې کنه زید دی ته اخبار عنه وایي ٹھیک شو او دته محکوم علی وایي او دته مسند الیه وایي نو اسم چې هغه اخبار عنه وي دا اسم اخبار عنهم کې دي شي اخبار بهم کې دي شي ٹھیک شو او دا اسم چې دا محکوم بهم کې دي شي محکوم عالم جوړې دي شي او دا اسم چې دا مسندم جوړې دي شي مسند الیه جوړې دي شي او ضربه چې کنه ضربه فعل دا به همیشه د پر اخبار به وي دا اخبار عنه نشي جوړې دي او یا کو اخبار به ورته نه نو محکوم به ورته وي که محکوم به ورته نه نو مسند به ورته وي خدا درې وانه د ضربه د فعل نمونه دي او بل د اخبار به ته مخبر به ورته وایي نو دا څلور وانه نمونه زده کوي او دا زیدون اسم چې دته اخبار مخبر عنهم ورته وایي مخبر عنه
مخبر عنه ورته وي، اخبار به ورته وي، محکوم علیه ورته وي، مسند الیه ورته وي. پوه شوئ جی؟ نو دلته کې وایي د فعل اولنې علامت موږ ته ښایي، وایي ان یصح الاخبار به، ان یصح الاخبار به، چې د دې فعل اخبار به صحیح کېدل، یعنی چې د دې فعل اخبار به کېدل دا صحیح دي، د فعل اخبار به کېدل دا صحیح دي. لا عنه، لا عنه مطلب دا دی چې اخبار عنه نشي کېدی. لا عنه معنا چې اخبار عنه نشي صحیح کېدی. فعل چې دی دا اخبار به صحیح کېدل صحیح دي، د اخبار به کېدل صحیح دي. لا عنه او اخبار عنه صحیح کېدل دا صحیح نه دي، اخبار عنه کېدل صحیح نه دي. اخبار به کېدل صحیح دي او اخبار عنه کېدل صحیح نه دي. ودخول او داخلېدل قد ودخول قد او په فعل باندې د قد داخلېدل صحیح دي. وسینی او سین صحیح کېدل لا صحیح دي. ٹھیک شو؟ وسینی وسوف او په فعل باندې د فعل نه مخکې سین صحیح کېدل راتلل صحیح دي. د فعل نه مخکې سین راتلل صحیح دي، سین لګېدل صحیح دي. د فعل نه مخکې سوف لګېدل صحیح دي. سین څنګه لګېږي ګوره ته دا یضربو دی که نه؟ یضربو معنا ده هغه وخل کوي یا به وکي یضربو. نو چې مونږ ورسره سین ولګو نو دا مستقبل سره خاص شو. سیضربو دا مستقبل سره خاص شو او د نږدې دپاره راځي، نږدې دپاره. ټیک شوه؟ زر ده چې هغه به وخلو کی، زر ده چې هغه به وخلو کی. او سوف چې دی که نه دا هم د مستقبل سره خاص کیږي، خو دا سین چې دی دا د مستقبل قریب دپاره راځي او سوف د مستقبل بعید دپاره راځي. ټیک شوه؟ لکه ګورې سوف یضربو هغه به وخلو کی، د دې مونږ وایو سیضربو معنا هم د مونږ وایو چې زر ده چې هغه به وخلو کی، خو دا ډېر نږدې وخت دپاره زر دپاره. لکه مثلا اوس سهار دی یا اوس غرمه ده او مازدیګر پورې به سیضربو معنا زر ده چې مازدیګر پورې به هغه وخلو کی، دغه معنی واخله فرض کا. او سوف یضربو معنا ده دا مستقبل سره خاص ده، خو چې ته اوس دلته کې اوس وایې چې سوف یضربو زر ده چې هغه به وخلو کی، نو ته اوس ماښام واخله. نو دا سوف چې دی د مازدیګر لپاره استعمالیږي او دا سین د مازدیګر نږدې وخت لپاره استعمالیږي او سوف د ماښام نږدې وخت لپاره استعمالیږي. لکه دا سوف دا مازدیګر او ماښام یو ورځ کې راغی، خو دا مازدیګر ته لږ مخکې راغی او دا ماښام ته لږ لرې راغی، حالانکې دا د ماښام او مازدیګر لپاره نه استعمالیږي. نو دا مې صرف دې لپاره مثال درکړو چې دا د قریب او دواړه د قریب دپاره استعمالیږي، خو دا سین لږ د زر وخت دپاره نږدې وخت دپاره استعمالیږي او سوف لږ د لرې وخت دپاره استعمالیږي. ټیک شوه؟ نو د دې دواړو معنا داسې کېږي زر ده چې هغه به وخلو کی، سیضربو معنا هم کوي زر ده چې هغه به وخلو کی، نو هغه لږ ډېر نږدې وخت یعنی ډېر نږدې وخت کې به هغه وخلو کی. او سوف یضربو معنا مونږ دغه شانتې کوو زر ده چې هغه به وخلو کی. نو دا د دې دواړو معنا مونږ زر ده کوو که نه، چې نږدې ده چې هغه به وخلو کی، زر ده چې هغه به وخلو کی. خو دا وخل چې دی دا زر چې مونږ کوم استعمالو که نه چې زر د هغه به وخلو کی، نو دا د لږ لرې وخت دپاره چې یاره لږ وروستو ټایم کې به دا وخلو کی. او سیضربو کې به یعنی لږ مخکې وخت کې به لږ زر به وخلو کی. لکه ما تاسو له مازدیګر او د ماښام وخت درکو، نو سین نه مثال اصلي د مازدیګر واخله او سوف نه مثال د ماښام واخله. ټیک شوه؟ نو ودخول قد او په فعل باندې د قد داخلېدل صحیح کېږي، وسینه او سین داخلېدل پې صحیح کېږي، وسوف او سوف داخلېدل پې صحیح کېږي، والجزم علیه او هغې باندې جزم داخلېدل صحیح دي. په فعل باندې جزم داخلېدل صحیح دي. جزم په څنګه داخليږي؟ ګوره دا سین سوف قد جزم ٹھیک شو دا په اسم نه داخليږي، دا هم په فعل باندې دا د فعل خاصه ده. ګوره اسم چې دی کنه اسم هغه نسب یعنی رفع نسب او جر وي، رفع نسب او جر وي. او فعل چې دی هغه رفع نسب او جزم وي، رفع نسب جزم وي. نو دلته کې جزم چې دی دا د فعل خاصه ده، دا فعل سره خاص دي. اسم چې دی هغه نه مخکې چې حروف جاره ولګي نو مجرور شي، هغې باندې زیر راشي، او چې مخکې ته فعل وي نو دا اسم به مرفوع وي، فاعل به وي. او چې د ده نه مخکې حروف ناصبه ولګي د اسم نه مخکې نو بیا به اسم چې دی هغه به منصوب وي. ټیک شوه؟
لکه حروف مشبه بالفعل چې د اسم نه مخکې ولګي نو بیا به دا اسم منصوب وي. دغه شان د فعل نه مخکې چې دغه وي څه نه وي نو هغه به مضارع وي. فعل مضارع هغه به مرفوع وي. ټیک شوه؟ لکه یضربو او چې د فعل نه مخکې یو عامل ولګي لن ناصبه حروف ناصبه نو فعل به منصوب شي. او حروف جازمه چې کله فعل نه مخکې ولګي نو بیا به جزم ورکوي فعل له. ٹھیک شو؟ لکه د دې مثال به موږ واخلو لم یضرب. لم دا لم چې دی که نه لم یضرب دلته کې ګورئ د اخري حرف له جزم ورکو نو دا جزم چې دی که نه دا د فعل خاص سره. ٹھیک شو؟ والجزم علیه او په هغې باندې جزم داخلېدل صحیح دي. والجزم علیه په هغې باندې جزم داخلېدل صحیح دي. والتصریف او اوړېدل تصریف چې دی اصل کې اوړېدو راوړېدو ته وایي. ٹھیک شو؟ دلته مراد گردان دی. گردان والتصریف او گردان کېدل الی الماضي د ماضي طرف ته والمضارع او د مضارع طرف ته. نو دا ضربه چې دی دا فعل دی نو د ماضي دغه هم کېږي گردان هم کېږي او د مضارع گردان هم کېږي. لکه ضربه ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. نو دا د دې فعل د ماضي گردانو شو. نو تصریف نه مراد گردان دی. گردان کېدل والتصریف او گردان کېدل الی الماضي د ماضي طرف ته یعنی د ماضي گردانې کېدل. والتصریف الی المضارع والتصریف الی المضارع او د مضارع گردان کېدل یعنی مضارع طرف ته گردان کېدل مطلب دا د مضارع گردانې کېدل. لکه یضربو یضربانی یضربونه دا د مضارع گردان دی. تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونه تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. نو دا ته وایي چې والتصریف الی الماضي د ماضي گردانې کېدل والمضارع او د مضارع گردانې کېدل. ٹھیک شو؟ وکونه او د هغې کېدل. کونه معنی نه کېدل هغې کېدل. امرن امر یعنی د فعل چې دی که نه د هام نه مراد فعل دی. وکونه او د هغې فعل کېدل امرن امر یعنی د هغې فعل نه امر جوړېدل. ونهیا او نهي ته جوړېدل. ٹھیک شوه؟ د فعل نه امر او نهي جوړېدل. واتصال الضمائر البارزة المرفوعة. اتصال معنی را ملاویدل. نو دلته کې ملاویدل نه مراد دا دی چې د فعل سره ضمیر بارزه مرفوعه ملاویدل. ٹھیک شو؟ لکه مثلا زه تاسو ته دلته مثال ولیکم. دا دی ګورئ اتصال معنی را ملاویدل. ضمائر دا د ضمیر جمع ده. نو ضمیرونه ما لیکلي ضمیرونو د ضمیرونو ملاویدل چا سره بارزه ښکاره ضمیر ته وایي. یو ګورئ دا ضمیر چې دی دوه قسمه دی. یو ته ضمیر مستتر وایي یو ته ضمیر بارز وایي. مستتر چې دی هغه په فعل ماضي کې دوه صیغو کې دي. په ضربه کې هو ضمیر مستتر دی پټ دی پکې په مستتر معنی پټ. او په ضربت کې هي ضمیر مستتر دی. هي ضمیر پکې مستتر دی. په دې نورو ټولو صیغو کې په 12 صیغو کې ضمیر بارز دی. بارز معنی ښکاره مونږ ته ښکاري. لکه په ضربه دی نو ضربه کې خو هو ضمیر دی. ٹھیک شو؟ او ضربه چې دی دا وګوره په ضربه کې هو ضمیر مستتر دی. او ضربه چې دی که نه ضربه په دې ضربه کې دا الف ضمیر بارز دی. دا ولا فاعل دی نو دې ته ضمیر بارز وایي دا الف ته. او په ضربو کې نه دی په ضربو کې دی واو ته نه دی واو ته دې ته ضمیر بارز وایي. او ضربتا کې دا الف ضمیر بارز دی. ضربنا کې نون ضمیر بارز دی. ضربته کې تا ضمیر بارز دی. ضربتما کې تما ضمیر بارز دی. بارز معنی ښکاره او دا مرفوع دی. ضربا کې دا الف ضمیر بارز مرفوع دی. ضمیر بارز مرفوع دی. ښکاره ضمیر او مرفوع دی. نو ضمیر چې دی که نه هغه فاعل وي. فاعل او فاعل همیشه مرفوع وي. نو که فاعل وي عموم مرفوع وي او که دا صيغه د مجهول واخلي نو بیا به عمدقه د فاعل ضمیر چې هغه به نایب فاعل شي نو بیا هم مرفوع وي. ٹھیک شو؟ نو تا ته وایي واتصال الضمائر البارزة المرفوعة. او اتصال معنی د ملاویدل الضمائر د ضمایرو البارزه د بارزه ظاهره ښکاره.
ټیک شو ما معنی لیکلې ده خو تاسو ضمیر بارز زده کړئ چې ضمیر بارز مرفوع وي همیشه مرفوع وي ټیک شو او ضمیر مستتر مرفوع وي یا به فاعل وي یا به نائب فاعل وي نو تا ته وایي چې د فعل سره د ضمایر بارزه مرفوعه متصل کېدل میلاوېدل دا صحیح کېږي ټیک شو او دا ضمایر بارزه مرفوعه چې دا د اسم خاصه نه ده او نه اسم سره میلاوېږي دا صرف د فعل خاصه ده نو تا ته وایي واتصال الضمائر البارزه المرفوعه د ضمیر مرفوعه د ضمیر د مرفوع بارز ضمائرو ملاویدل د مرفوع بارز ضمائرو ملاویدل د فعل سره ملاویدل دا صحیح کیږي نحو ضربت ضربتي ضربتو دا د واحد متکلم صيغه د فعل ماضی ضربتو معنی ده ما وخلو کړه ضربت معنی ده تا وخلو کو او ضربتي معنی ده ما هغې وخلو کو هغې ښځې وخلو کړه ضربتو معنی ده ما وخلو کړه که ښځه یې که سړی وي ټیک شو او ضربته تا یو سړي وخلو کړه او ضربتي تا یوې ښځې وخل وکړه نو ګورئ نو دا تو چې دی که نه دا پکې ضمیر بارز مرفوع دی او تا چې دی دام ضمیر بارز مرفوع دی او تی چې دی دام ضمیر بارز مرفوع دی ټیک شو نو ګورئ د ضربه فعل دی او دې سره تا تی تو دا ورسره ضمیر بارز مرفوع دی دا ورسره متصل دی ټیک شو اوس تا ته وایي وتا التانیث الساکنه دا تا چې دی که نه دا تا التانیث الساکنه تا مضاف دی التانیث موصوف دی او د الساکنه ورله صفت دی یعنی ساکن یعنی تای ساکنه چې ده که نه تای ساکنه تای تانیث ساکنه وتا التانیث الساکنه نو دا بیا راځي په دې ضمایر باندې بیا عطف کیږي ټیک شو د دې دا اتصال چې دا ولا مضاف واخلا الضمائر موصوف ته بارزه صفت اول دی او مرفوعه ولا صفت ثانی دی نو دا دوانه دغه چې دي صفتونه دا د ضمایر مضافله شو نو دا ضمایر مضافله چې ده که نه دا بیا معطوف علیه شو او د دې باندې د دې اوتا التانیث ساکنه د دې عطف په هغې باندې وشو ټیک شوه نو تا ته وایي واتصال تا التانیث ساکنه اتصال واخله دلته کې په دې باندې عطف وکړه واتصال تا التانیث ساکنه او د تا التانیث ساکنه او د تای تانیث ساکنه ملاویدل دا صحیح کیږي لکه فعل سره تای تانیث ساکنه نو تام ده او تانیث معنی د مؤنث او ساکنه معنی چې ساکن به وي او اسم سره چې کوم تای تانیث وي که نه تای تانیث هغه متحرکه وي وتاء التانیث المتحرکه تای تانیث متحرکه چې دا هغه د اسم سره خاص وي اسم سره ملاو وي او دا تا التانیث ساکنه چې ده که نه تای تانیث متحرکه اسم سره ملاو وي او تای تانیث ساکنه دا د فعل سره ملاو وي لکه ضربت کې دا تا اخري کې چې دا کومه تا ده که نه دې ته تای تانیث ساکنه وایي دغه شانتې واخله نصارت معنی د هغې یوې ښځې مدد وکړو نصارت هغې یوې ښځې مدد وکړو دغه شانتې واخله فتحت هغې یوې ښځې کولا وکړه یا دغه شانتې واخله کتبت هغې یوې ښځې لیکل وکړه کتبت ټیک شوه نو دا تای تانیث ساکنه څلورمه نمبر صیغه چې دا هغې کې اخره کې چې کومه ساکنه تا وي که نه نو هغې ته تای تانیث ساکنه وایي نو دا هم د فعل سره ملاویږي د اسم سره دا نه ملاویږي ټیک شوه ونونی التاکید دې سره دا اتصال سره د دې دغه وکړه واتصال نون التاکید او د تاکید دو نونونه نونه یې چې دی نونی نو دا اصل کې دی نونینې نونن یو نون ته وایي نونانې دا دو نونونه نونانې او د دې نونانې حالت نسبي او جري چې والي که نه نو نونینې شي نونینې ټیک شوه نو دا نونینې چې کله بیا مضاف کې نو د دې نه به دا د تصنیع دا نون ختم شي نو نونینې چې دی دا به نونی پاتې شي نونی
نونی دا نونی په اصل کې نونینی وو داسې وګورئ ورته دا اصل کې داسې وی نونینی وو نو دا چې کله موږ د تاکید دپاره مضاف کولو که نه نو بیا به دا نون ختم شي دا نون به ختم شي نو موږ سره دا پاتې شي نونی را سره پاتې شو او التاکید سره الف لام دی نو بیا به موږ د یا اخره کې چې کوم یا ساکن ده که نه دې له به موږ زیر ورکو نو نونیت تاکیدي به وایو نونیت تاکیدي نو دا نونی چې دی که نه دا اصل کې دوه نونونه یادوي کم نون یادوي نون ثقیله او نون خفیفه ساکن نون ٹھیک شو او د تاکید دپاره چې کم استعمالیږي په فعل مضارع سره لکه یضربن او یضربن نون خفیفه نون تاکید خفیفه شو او یضربن دا نون تاکید ثقیله شو ٹھیک شو نو ګورئ ونون التاکید نو ته به دا اتصال راواخلې واتصال نون التاکید او د نون تاکید متصل کېدل ملاوېدل فعل سره ملاوېدل نو فعل سره د نون تاکید د تاکید دوه نونونه ملاوېدل نون ای معنی ده دوه نونونه او تاکید معنی د تاکید د زورنې دپاره چې کوم فعل مضارع سره استعمالیږي واتصال نون التاکید او د تاکید دوه نونونه داسې معنی به کې د تاکید دوه نونونه ملاوېدل د فعل سره د تاکید دوه نونونه استعمالېدل لکه ګورئ یو یضربو دی یضربو نو دې سره دا یضربو دی نو دې سره زه د تاکید یو نون خفیفه استعمالوم نو دا به موږ سره شي یضربن او اوس نون ثقیله استعمالوم نو هغه به بیا داسې شي یضربن وګورئ نو یضربن دام نون خفیفه دی دام د تاکید نون دی او یضربن دام نون خفیفه دی دا نون ثقیله دی دام د تاکید نون دی نو دوه نونونه شو یو نون ساکن شو یو نون مشدد شو نو د نون ساکن ته نون خفیفه وای او نون مشدد ته نون ثقیله وای ٹھیک شو نو دا ګورئ دوه نونونه شو نو نون یت تاکید معنی د تاکید دوه نونونه واتصال باندې د دې عطف وکړه ٹھیک شو نو ونون التاکید واتصال نون التاکید او د تاکید دوه نونونه ملاوېدل د فعل سره دا صحیح کیږي ٹھیک شو نو اوس تاته وایي چې تاسو دا ټول د فعل علامتونه وي یو علامت درته وي چې یصح الاخبار به چې دا مخبر به کېدل صحیح دي د فعل مخبر به کېدل صحیح دي یعنی د فعل اخبار به کېدل صحیح دي لا عنه او اخبار عنه کېدل صحیح نه دي دا یو دغه شو علامت شو دویم علامت ودخول قد او قد داخلېدل دریم علامت وسین او سین داخلېدل وسوف او سوف داخلېدل ٹھیک شو څلور شو والجزم علیه پنځه شو جزم داخلېدل والتصریف الى الماضي والمضارع او د ماضي او د مضارع گردان کېدل صحیح کیږي دا څو شو شپږ شو وکونه امرا ونهیا او امر او نهي کېدل امر کېدل او نهي کېدل دا وشو واتصال ضمائر البارزه المرفوعه او د ضمائر بارزه مرفوعه ملاوېدل د فعل سره دا نه شو او وتاء التانيث الساکنه او تاء التانيث الساکنه فعل سره ملاوېدل دا لس شو ونون التاکید او د تاکید دوه نونونه داخلېدل په ملاوېدل فعل سره نو دا یولس علامات موږ ته ووي اوس موږ ته وایي فإن كل هذه خواص الفعل فإن نو یقینا كل هذه دا ټول كل معنی ده ټول او هذه معنی ده دا فإن كل هذه نو یقینا دا ټول خواص الفعل د فعل خاصې دي دا ټول د فعل سره خاص دي خاص دا علامتونه د فعل خاص سره ټیک شو ومعنى الاخبار به اوس درته د اخبار به معنی خی ومعنى الاخبار او د اخبار به ومعنى الاخبار به او د اخبار به معنی دا ان يكون كيدل ان يكون معنی كيدل محكوما به محكوم به دا اخبار به معنی سره محكوم به كيدل محکوم به کېدل یو محکوم علی وي محکوم علی معنی چې په هغه باندې حکم ولګي یو محکوم به دی چې هغه کم حکم پې لګېدلی هغه حکم ته محکوم به وي لکه اوس تلل چې دی که نه تلل دا یو حکم دی او چې څوک ځي نو هغه باندې حکم لګېږي نو چې څوک روان دی که نه کم کس دا تک کوي د تلو دا کار کوي یا زه لیکل کوم لیکل نو زه چې کوم یم که نه زه محکوم علی یم
په ما حکم لګیږي د څه حکم را باندې لګیږي د لیکلو حکم را باندې لګیږي چې ته لیکل کې فرض که زه لیکل کوم نو زه چې یم که نه زه محکوم علی یم او چې دا کوم لیکل کوم که نه دا لیکلو دا کار دی د لیکلو دا کار چې دی دې ته محکوم بهي وایي نو دا محکوم بهي شو د دې لیکلو حکم په ما ولګېدو لکه زه دا کار کوم نو مونږ په پښتو کې ساده الفاظو کې وایو چې یاره دا د لیکلو کار ته کې مونږ داسې وایو که نه نو په علمي انداز کې وایي چې دا د لیکلو حکم په تا ولګېدو مونږ وایو که نه د لیکلو کار ته کې ٹھیک شو دا زمونږ ساده پښتو ده اوس لږ غونته کې علمي انداز ته راشه وایي د لیکلو دا حکم په تا ولګېدو نو چې په تا کوم حکم لګېږي دغه حکم ته محکوم بهي وایي او ته چې که نه په تا د حکم لګېږي نو تا ته محکوم علی وایي نو تا ته اوس دقه وایي چې د اخبار بهي معنی څه ده محکوم بهي چې دا حکم لګېدل حکم چې دی هغې ته محکوم بهي وایي او چې په چا لګېږي هغه محکوم علی وي نو چې په چا لګېږي هغه همیشه اسم وي او دا فعل چې دی هغه محکوم بهي وي ٹھیک شو دا کار چې دی هغه محکوم بهي دی او په چا څوک چې کار کوي نو هغه محکوم علی دی نو تا ته اوس وایي د اخبار بهي معنی څه ده محکوم علیه محکوم بهي کېدل د اخبار بهي معنی څه ده محکوم بهي کېدل ٹھیک شو نو ومعنى الاخبار به او د اخبار به معنی دا ان يكون محكوما به چې محکوم به کېدل د اخبار به معنی سره محکوم به کېدل ٹھیک شو ويسمى او داغه نوم کې خودل کېږي ويسمى او داغه نوم کې خودل کېږي فعلا فعل داغه محکوم به نوم کې خودل کېږي فعل ويسمى او د هغه نوم کې خودل کېږي د چا د دې محکوم به یا د اخبار به یا د محکوم به نوم کې خودل کېږي فعلا فعل باسم اصله باسم له خدا بته باسم اصله وي باسم اصله ہے باسم معنی نوم سره اصله د هغه اصلي یعنی د هغه اصلي نوم سره د نوم فعل کې خودل کېږي د دې فعل اصلي نوم سره فعل ٹھیک شو د دې فعل اصلي نوم سره فعل نو د اصلي نوم د وجنه د دې فعل د اصلي نوم د وجنه دا با چې دا دې ته با سببیه وایي با سببیه معنی وجه ٹھیک شو یعنی د هغه اصلي نوم د وجنه د هغې د دې فعل د اصلي نوم د وجنه دا وجه چې ما ووي که نه دا د دې با معنی مې وکړه چې د هغه د اصلي نوم د وجنه ورته فعل نوم کې ښودلی کېږي د هغه د اصلي نوم د وجنه ورله فعل نوم کې ښودلی کېږي او هغه اصلي نوم څه شی دی وهو المصدر او هغه مصدر دی هغه څه شی دی مصدر دی لأن المصدر ځکه چې مصدر هو هغه فعل الفاعل د فعل فاعل دی د فاعل فعل دی حقیقتا په حقیقت کې نو یاد وساتئ په فعل کې چې څلور خبرې درې خبره یو پکې فاعل وي یو پکې زمانه وي یو پکې مصدري معنی وي د مصدر معنی وي پکې دا ضربه نه دی ضربه دا د ضربن نه جوړ شوی ضربن معنی دا وخل اردو کوي مارنا نو دا مارنا چې دا د مصدري معنی ده دا د مصدر معنی ده نو د مصدر د معنی ته مونږ بیا وایو مصدري معنی او نو اوس د دې مصدر نه ضربه جوړ شو ګورئ دا ضربه اصل کې د چا نه جوړ دی د مصدر نه نو دا ضربه فعل دی که نه نو د فعل اصل څه شی دی مصدر د فعل اصل څه دی مصدر دی نو مونږ ته وایي چې ویسمى فعلا باسم اصله د هغه د اصلي نوم د وجې نه د هغه فعل نوم کې ښودلی کېږي نه اصلي نوم د وجې نه نو ګورئ دا ضربه چې دی ضربه دا د ضربن نه جوړ شوی ضربن مصدر دی نو دا مصدر تم اصل کې فعل وایي د مصدر تم فعل وای او دا د ضربن نه چې کومه دا ضربه صيغه جوړه شوی مشتق شوی ده نو دې ضربه صيغه تم فعل وای نو د فعل اصل څه شی دی مصدر او هغه مصدر تم اکثر په عربی کې د عرب ماهرین هغه مصدر تم فعل وای ٹھیک شو نو ګورئ ورته ويسمى او د هغه نوم کې ښودلی کېږي فعلا فعل باسم اصله د هغه د اصلي نوم د وجې نه د هغه د اصلي نوم د وجې نه د هغه نوم فعل کې ښودلی کېږي او اصلي ما تاسو ته وي چې مصدر دی او د مصدر نه بیا دا
فعل چې دی هغه مشتق شوی دی ټیک شو وهو المصدر او هغه اصلي فعل هغه اصلي چیز کوم یو دی هغه اصلي چیز هغه مصدر دی مصدر ٹھیک شو لأن المصدر ځکه چې مصدر هو فعل الفاعل هغه د فاعل فعل دی هغه ٹھیک شو هغه د فاعل فعل دی حقیقتا په حقیقت کې ګورئ په موږ سره زه ډېر کم دی که نه انشاءالله آینده درسونو کې به زه لږ لږ سبق راخلم لږ لږ سبق دا کم سبق چې موږ نن درس کې وکړو نو دا به زه په دوو تقسیموم موږ سره به ښکته ځای وي نو زه به بیا په مثالونو باندې تاسو په اسانه باندې پوهولی شم لکه موږ سره اوس هغه دی په یو فعل کې موږ سره 3 څیزونه وي یو پکې مصدري معنی وي یو پکې فاعل وي یو پکې زمانه وي یو پکې مصدري معنی وي لکه ضربه دی ضربه نو په دې کې یو مصدري معنی شو وخل یو پکې فاعل دی نو هغې کې هو ضمیر فاعل دی یو پکې زمانه دا تیره شوې زمانه نو 3 څیزونه نو دا چې اوس دلته کې موږ سره ځای وې نو ما به تاسو ته په دې باندې ښه مزېدار هغه نقشه جوړه کړې وه ټیک شوه لکه مثلا زه دلته کې وړه غونته کې جوړوم کېدای شي تاسو ته ښکاري یا به نه ښکاري لکه ګورې دا موږ سره ضربه دی ضربه فعل دی را سره په دې کې موږ سره یو فاعل وي فاعل یو را سره پکې زمانه وي زمانه او یو را سره پکې مصدري معنی وي مصدر نو فاعل څوک دی فرض کا هو ضمیر پکې فاعل شو زمانه پکې ماضی شو او مصدر پکې څه شو وخل مونږ په پښتو کې وایو اردو کې وایو مارنا نو دا مارنا پکې مصدر شو ٹھیک شو او دا ماضی پکې زمانه شو او دا هو ضمیر پکې فاعل شو نو ګورئ په هر یو صيغه کې دا 3 څیزونه وي نو د دې ضربه فعل چې دی که نه د مصدر څه شی دی مصدر هغه ضربن دی ضربن دا ضربن مصدر دی دا څه شی دی مصدر دی د دې مصدر اصل دی او د ده نه بیا دا مشتق شوی ده دا ضربت مشتق شوی دی نو د فعل اصل څه شی دی مصدر د فعل اصل مصدر دی نو دې مصدر ته عرب کله کله فعل وایي فعل ٹھیک شو نو مصدر تم فعل وای او دنه چې کوم صيغه مشتق شوی ده نو هغه تم فعل وای نو د فعل اصل مصدر دی ٹھیک شو د فعل اصل مصدر دی نو تا ته وای چې د دې صيغې ته فعل ځکه وای چې د اصل د وجې نه دته فعل وای د فعل نوم کې ښودلی شوی او هغه اصل یې څه شی دی مصدر دی وهو المصدر او هغه مصدر دی لأن المصدر ځکه چې دا مصدر هو فعل الفاعل هغه د فعل فاعل دی هغه د فاعل فعل دی حقیقتا په حقیقت کې نو دا وګورئ دا زمونږ د نن ورځې درس د فعل تعریف هم وکړو او بیا هم پکې د فعل دغه وکړو د علامتونه ووي او بیا هم پکې د فعل وجه تسمیه وویله یعنې د نوم کې ښودو وجه هم وویله چې نوم یې ولې فعل کې ښودلی شوی ځکه چې د اصل د وجه نه د هغه اصل مصدر دی نو د هغه مصدر تم فعل وای نو ځکه د اصل د وجه نه مونږ د نوم فعل کې ښودلی دی ټیک شوه نو دا زمونږ د نن ورځې درس شو کوشش تاسو وکئ چې د دې درس نه تاسو ځان سره سکرین شاټ واخلئ زه ته سیټ ته شوم تاسو د دې درس سکرین شاټ واخلئ او بیا دا ځان سره په کاپیانو کې ولیکئ انشاءالله العزیز تاسو له به ډېره فایده درکوي په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام